سورہ نمل نورلسم سپارہ آیت نمبر سلویختم۔ سلیمان علیہ السلام واقعہ آغا شروع و پدی باندی چه عالم الغیب آغیو اللہ تعالی دی پا غیب باندی دا اللہ نا علاوہ بل سوک نپوئی پاغی کی تردی ځای بیان شو چې د بلقیس هغه تخت هغه راوړی شو په هغې کې بدلون وکړی شو او بیا د بلقیس نه تپوس شو ورته وویلی شو چې هکذا عرشک آیا داسې ستا تخت دی قالت کأنه هو دی ووی کأنه هو گویا کې دا هغه دی اوس د آیت کریمه کې بلقیس ته د خپل حکومت او د خپل قوت او د طاقت یو بل نښه هغه ښیي په دې انداز چې سلیمان علیه السلام هغه یو بنګله جوړه کړې وه د شیشو دا لاندې چت چې و نو هغې د شیشې و اوس چې دی نو خلک لګیا دي یاره فلاني ځای کې چې نه هغه پل جوړ که او لاندې چې نو شیشه لګولې ده او دا یو ډېر لوی چې نه هغه څیز ګڼي چې دا وګوره هغوی دومره ترقي وکړه سلیمان علیه السلام په هغه دور کې ماڼۍ جوړه کړې وه او لاندې چت چې دی نو هغه د شیشې و او د هغې د لاندې د اوبو حوض و او په هغې کې میان و او هغې سره به هغه اوبه هم چپې والې او چې نه میان به هم پکې ګرځېدل بره نه به چې ته هغه ورلې هغه محل او هغه ماڼۍ ته وبه دې کتل نو ذهن ته به دې دا راتلل چې اچانک به دې نظر پرېوته چې دا خو اوبه دي داسې به درته ښکارېده خو چې بیا به دې ورته سوچ وکړو نو بیا به پته ولګېدې چې وایي دا خو شیشه ده او د دې د لاندې چې نو اوبه دي دغه ماڼۍ جوړه کړې وه بلقیس ته یې اواز وکړو راشه دې ماڼۍ ته ننوځه فلما رأته حسبته لجة کله چې هغې دقه ځای ولیدو نو حسبته لجة دې پې باندې ګمان د چپې د اوبو کو چې دا خو چپه د اوبو ده وکشفت عن ساقیها او اراده یې وکړه د ښکاره کولو د پنډو دا پنسې یې چې نو داسې اوچتولې او ورګډېده پې باندې په دغه ټیم کې ورته سلیمان علیه السلام وی انه صرح ممرد من قواریر دا خو ماڼۍ ده جوړه شوې ده من قواریر د شیشې نه د شیشې ماڼۍ ده هغې وی دا خو مونږ په ځان باندې ډېر ظلم کړی دی نو ته دا وګوره د سلیمان علیه السلام له الله تعالی څومره طاقت ورکړی دی یو معجزې پسې بله معجزه راته ښیي یو معجزه راته هغه ښولې وه چې زما تخې چې نه هغه دلته راوړو د هغې نه مخکې راته دا ښولې وه چې د هدهد په ذریعه باندې راته چې نو خط رالېږلی او اوس دا داسې ماڼۍ یې جوړه کړه علما کرام وایي چې دا ماڼۍ سلیمان علیه السلام جوړه کړې وه دې کې غرض او مقصد څه بعضې خلک هغه دا خبره کوي او یاره دا سلیمان علیه السلام د دې دپاره کړي چې ده ته پیریانو ویلي چې دا بلقیس چې دی نو د دې په دې پنډو باندې ویښته دي او د سلیمان علیه السلام اراده دا وه چې دې سره نکاح کوله نو یې دی ورله جوړه کړه نو د سلیمان علیه السلام خیال دا و چې دا دې ته راننوځي نو دا به دا پنسي اوچتې کړي نو زه به یې پنډۍ ووینم نو ما ته به پته ولګي چې ویښته پې شته او که نه دا داسې قوم دی چې دی کله په دروغو باندې راشي نو دی دې ته نه ګوري چې یاره دا پیغمبر دی او که دا څوک دي خو جوړی ورپسې دې ته نه ګوري چې دا زه د هغه بېدبي کومه د هغه بد احترامي کوم او که څه کومه خو دې یو خپل شی جوړی او ناشنا خبره خلکو ته کول غواړي دا قصه دا بني اسرائیلو جوړه کړې وه دپاره د بدنامولو د سلیمان علیه السلام
تاریخ کې دا چرته هم نشته چې سلیمان علیه السلام د بلقیس سره واده کړی، هغه نه دی کړی ورسره واده. نو څنګه چې نو دا کوله؟ اصل یو مقصد هغه علما دا ذکر کوي چې سلیمان علیه السلام دې ته خپل قوت او خپل طاقت ښوده، د دې دپاره ورته دا ماڼۍ جوړه کړې وه چې ته مونږ ته هدیې رالېږې، ستا هدیو ته زمونږ څه ضرورت دی. ته وګوره مونږ د شیشو چې نو چت جوړوو د هغې د لاندې اوبه یي، مونږ له الله داسې طاقت راکړی، ستا په هدایو مونږ څه کوو. شیخ القرآن نور الله مرقده د هغه نه یو مطلب هغه نقل کېږي، استادان نقل کوي. هغوی به ویل وایي دې د دې دپاره چې نو جوړه کړې وه چې دې بلقیس د نور او د سپوږمۍ عبادت کو. نو دې بلقیس ته سلیمان علیه السلام دا ښودل چې ته څنګه دلته په دې ماڼۍ کې په دې ظاهري ښایست باندې دوکه شوې، ظاهري ښایستو ظاهري چمکو په هغې باندې ته دوکه شوې چې وګوره دا خو اوبه دي او هغه اوبه نه وي، شیشه وه. دقه شانتې ته د دې نور او د سپوږمۍ په عبادت کې دوکه شوې. د هغې رپړق او چمک دا تا ته ښکاري، نو د هغې د وجې نه تا ته دا یو ډېر لوی څیز او قوت او طاقت والا څیز ښکاري. حال دا دی دا خو مخلوق د الله تعالی دی، ته په دې باندې دوکه شوې. دا چې چا پیدا کړي دي نو د هغه ذات عبادت وکړه. د دې د وجې نه دا د مخکې جملې نه هم ورسره معلومیږي چې قالت رب انی ظلمت نفسي، مخې سره دې ووې ای ربه دا خو ما په ځان باندې ظلم کړی دی چې ما شرک کوو، د الله تعالی سره مې حصه‌دار او برخهدار جوړو. واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. هوښیار انسان هغه دی چې دې پوه شي چې دا خبره حقه ده او زه په باطله باندې یم، دې هغه خپله خبره پرېږدي او حقه خبره ومني. دا هوښیار انسان دی او دې سره د دغه انسان عزت هغه زیاتیږي او کمیږي نه. بلقیس ته چې پته ولګېده چې زما د عبادت کول د نور او د سپوږمۍ دا صحیح نو، دا شرکو، مخې سره یې ووي دغه مې پرېښودل. واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، او ما غاړه ایښودې د سره د سلیمان علیه السلام خاص الله ته چې پالونکی د مخلوقاتو دی. زه به د هغه تابعداري کوم او د هغه عبادت به کوم. دې ځای کې وګوره بلقیس څومره هوښیاره ښځه وه. واقعه ذکر شوه چې هغې ته قوم ویوي مونږ جنګ کوو، مونږ ورځو ته راته اډر وکړه، مونږ ډېر تکړه خلک یو. هغې وی نه جنګ نه کوو، مونږ اول امتحان اخلو. هدایا یې ولېږل چې هغه واپس رالل، پوه شوه قوم ته وی دا سړی چې نو دا مال او دولت والا نه وي، زو چې د ده سره ملګرتیا کوو ایمان پې باندې راوړو. دومره هوښیاره ښځه وه. خو دې ځای کې چې د کمعقلتیا ته وګوره، ښځه را که نه، نو کمعقلتیا ته وګوره چې دا ورځي دی دغه ته دې ماڼۍ ته ورځي، نو جامه که ګنده شي خیر دی، خو چې د زنانه عورت او بدن ښکاره نه شي د پردي سړي په مخ کې، نو دا هغه جامه بچ کوي او بدن او عورت چې نه هغه ښکاره کوي. دی هغه چې نښه د کمعقلتوب ده. نو دې کې خو ته یو اشاره دا هم کوي چې ته کمعقلی د دومره کائنات ته نه ګورې چې د هغې د وجې د عبادت د الله تعالی وکړي، او دغه یو ظاهري چمک د نور او د سپوږمۍ ته ګورې او د هغې عبادت یې شروع کړی. دویم پکې چې نه هغه دا هم ده چې تعلیم ورکوي زنانه وي عموما داسې کمعقلتوب وي پکې، دې د ظاهري فایدې دپاره دی چې نو ځان له غټ نقصان هغه ورکوي. شریعت وی پرده وکړه، زنانه ته وی پرده وکړه، بورقه چې دی نه هغه واچوه. نو دې څه چلو کو، حجاب به واچوي، هغه سټالر ورته وایي، په سر باندې به یې راواچوي، درې ګوټي څیز یې جوړ کړي او مخ ته به ماسک واچوي، بس دا دې پرده. کرونا سره خو ډېر چې نو دغه وشو که نه، دا ماسکونه راووتل، بس خولې ته ماسک واچوي، دا دې پرده وشوه. په دې باندې خو پرده نه راځي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه شاګرد نقل کوي، ورته وایي چې دی نو یدنین علیهن من جلابیبهن، دی به ځان باندې راچوي چې دا درانه څادرونه. هغه شاګرد ته نه نقل کوي، وایي مونږ ته ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ووایي چې دا به دا څادر څنګه په ځان باندې راچوي.
وی پنګ ته چې نو وښودله داسې وی دا به داسې په سر باندې راواچوي او دا یوه ګوسه سترګه به یې دقه شانتې ښکاري په دې انداز باندې دا به داسې ګوري. نن وګوره نن زنانه چې نه پرده څنګه کوي برقې هم په برقو باندې حساب دی یا پخوانۍ برقې په هغې کې پرده په ښه انداز باندې کېده. اوس دا نورې راوتې اوس خو د هغې نه هم خبره لاړه اوس خو چې نو ماسکونه دي بس هغه مخ ته واچوي پړونې هم لاړله پخواني پړونې هم ښه په هغې کې یو بدن چې نو پوره پټېده. دا د دې هغه کمعقلتوب دی ظاهري حسن ته دا ګوري خو دا دې ته نه ګوري چې د دې ظاهري حسن د کولو د وجې نه ما ته به دایمي عذاب د آخرت میلاوي. دا هغه کمعقلتیا ده. نو د دې نه ځان ساتل زنانه وله چې نه پرده کول پکار دي او خیال پکار دی چې کم کار هغه زمونږ